الحمد لله حمدا حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم. محترمو مسلمانانو مسرانو همزولو، الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې تی خپل ځانونه په خپلو لاسونو د هلاکت کندې ته مه ورغورځوئ. او بل ځای پیغمبر انسانیت صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرره ولا ضرار فی الاسلام، خپل ځان ته ضرر رسول او بل ته ضرر رسول دا حرام دی، دا جایز کار نه دی. محترمو مسلمانانو ورونو، دا ډیره ښه راته معلومه ده چې زموږ په تقریرونو خبرو کې، زموږ په وعظونو او نصیحتونو کې هغه اثر ختم سوی دی د نه اخلاص په خاطر. او موږ ته ټولو ته معلومه ده چې نن چې کومه زمانه ده د فتنو او فساداتو ډکه زمانه ده. نن چې کومه دنیا ده دا د فتنو او فساداتو ډکه دنیا ده. خو بس خواست او زارۍ به کوو. محترمو، موږ ته یې په خپل لاس خپل ځانونه هم تباه کړي دي او بچیان او اولادونه هم تباه او برباد کړي دي. په خپلو لاسو مو دوی ته د غټ سمارټ موبایلونه وراخیستي دي بغیر د ضرورت. په خپله و دوی ته په جیبو کې پیسې ورچوو د پکنیک او د چکر لپاره چې د چا سره ولاړل، چیرې ولاړل، څنګه رالل، څه وخت رالل، هیڅ فکر و غم یې نه کوو. او موږ خپله هم ټول په دې سمارټ موبایلونه چې هغه غیر ضروري په اخته یو او بچیانو اولادونه مو مخته دي. زه منم چې د موبایل مثبت اړخونه هم شته او ډېر زیات اړخونه شته چې د علم او د استفادې لوی سبب نن سبا د یو فن، د یو مهارت، د یو کاروبار تجارت لپاره. خو موږ ته چې کوم مصروف دي، زموږ ته بچیان پکې مصروفه دي، هغه بالکل په دې منفي اړخونو کې مصروفه دي. او د موبایل یو فساد زه اشارتا درته یم، ته یې وګورئ چې کله یو علمي، یو دیني، یو مذهبي خبر وي د هغه ویورز او فالورز وګورئ، او کله چې یو ټیک ټاکر وي او کله چې یو فحاشه وي د هغې ویورز او فالورز وګورئ. نو محترمو، دا موږ ته اوس نن یو واقعه کله سیف الله کې یو هلک دی چې هغه د دې موبایل په ذریعه هم تعلق، هم رابطه، هم بلیک میلینګ او هر څه رالل، د خودکشي او د ټینشن د ټارچر حد درجې ته ورسېدی، ځان یې په خپل لاس قتل کړ. نو د الله په خاطر دا یو خواست درته کومه چې راسئ د خپلو بچیانو یې سرپرستانو د دوی ملګري وګورو، د دوی ځای ناستې چې کوم ځایونه دي ځایونه یې وګورو، د دوی جیبونه وګورو، د دوی موبایلونه وګورو، دوی ته احساسات ورکو، دوی را کنټرول کو، په خپلو لاسونو یې تر سکولو تر مدرسو ورسوو، په خپلو لاسو یې راورسوو. دغه حالات دي، دغه مشکلات دي. او بالخصوص دې خوندو ته وایم چې هر څومره شهرت پیدا کړي په دې ټیک ټاک باندې، چې هر یوې 15 شپږ ایډیانې په فیسبوک باندې هم، په ټیک ټاک باندې هم، په واټساپونه یې هم جوړ کړي دي، نتیجه به هغه ټیک ټاکرې وي یا هغه ټیک ټاکران وي چې خپله ځانونه مړه کړل یا بل چا مړه کړل، د دې خپل قوم په خاطر، د دې خپل عزت په خاطر، د دې خپل خاندان په خاطر او د الله په خاطر باندې د دې ټیک ټاکو څخه خلاص واخله. په دې کې هیڅ ګټه نشته. دنیا په دې باندې تر کوم ځای ورسېده او موږ څومره غیر ضروري ډرامې، واقعي ټیک ټاکونه، تصویرونه. نو زه دا وایم چې په خپلو ځانو ته او خپلو بچیو ته تکلیف ورسوئ. دا زموږ ته بچیان دا موټرسایکلان څنګه چلوي، په یوه ټایر یې چلوي، په هوا یې رړی کړي، دا و دا ځان ته ضرر نه دی؟ دغه هم خودکشي ده. نو راسئ د الله په خاطر لږ متوجه سو. زموږ ته ښه معلومه ده چې موږ انتظامیه نه لرو، موږ حکومت نه لرو، موږ ریاست نه لرو، موږ یو قانون نه لرو. هر سړی خپله د خپل ځان، د خپلې بچې، د خپلې بچۍ ذمهواره دی، خیال بې ساتي او دا احساسات به ورکوي چې هغه هر څه ورسره شریک کړي. نو داسې حالت ته را رسېدلی دی. نو الله تعالی دې پر دې هلک باندې هم رحم وکړي، د دوی پر خاندان باندې ده هم الله تعالی رحم وکړي. الله تعالی دې دا ظالمان رسوا کړي. او خاص کر د نورو علاقو کې هم موږ دا واقعې وینو چې څوک رالی، له کمه رالی، نه شناخت، نه یو شناخت معلوم دی، نه یو خاندان معلوم دی، نه موږ ته به د خیرخواهي لپاره اجازت ورکوو، سهار به غټې بادیسې او مشکلات راورسوي. یو خو ذمهواره خلک وي، درانه خلک وي، پښتانه خلک وي، د یو عذر د عزت په خاطر باندې
د یو مجبورۍ په خاطر باندې د یو ګرمۍ په خاطر راغلي هغه خو معلوم خلک درانه خلک یو داسې خلک دا چوکونه هوټلان ځین ډک دي او زموږ ته انتظامیه زه نه یم خبر چې کوي ګر سر کوي چې ګر دوی دا زموږ چې کوم ټکسونه ورکوو یا دوی چې کوم ضرورتونه پوره کوي بیا د دوی مصروفیت ګر سر څه دی نه یې تحقیق شته نه چاندین شته چې څوک دی له کومې خوا دی نو خپله پر خپلو ځانو باندې رحم کول پکار دی د بچیانو موبایلونو او دا هم موږ ته ډېره ښه معلومه ده چې په میډیا کې د مخالف په مقابل جانب دشمن فکر هم غالب دی هم په اکثریت سره دی هم اثر لري موږ په نه څه اسمار یو نو ځکه دغه حادثې واقع به راسره پېښه شي له دغه حادثو څخه خپلې بچۍ هم بچاو کوي او دا زامن هم بچاو کوي وما علینا الا البلاغ